الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نا الله جل مجلوه بمونگو پتا سباندی او پتمام امت مسلمه باندی دا رحم و کرم کړی دی چې الله پاک مونږ تاسو ته ښکلی او ښایسته دین را کړی دی. الحمدلله. ډېر طاقتور خلق، مالدار خلق، زورور خلق، ښکلي ښایسته خلق، هوښیار او چالاک خلق دنیا ته ډکه ده او هغوی د ایمان او د اسلام د نعمت نه محروم دي او مونږ د هر قسمه کمزورونه ډک یو. د دې باوجود الله جل جلاله مونږ تاسو ته هدایت نصیب کړی دی. انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله فرمای انک لا تهدی من احببت، چاته چې ته وغواړي نو هدایت ورته نشي کولی، ولكن الله يهدي من يشاء، هدایت الله کوي چاته چې وغواړي. د دنیا د هر نعمت لپاره مونږ او تاسو خواري کوو، منډه وهو، محنتونه کوو، سفرونه کوو، ځان ستړي کوو، نو بیا الله جل جلاله مونږ او تاسو ته هغه نعمت راکړي. قرآن کریم کی اللہ فرمائی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان چکم خواری کئی نو اللہ پاک وی زداغ خواری زائقوم نا دا کم سیس دبار چی دی خواری کئی نو اغتا بملاوی خو په هغه وخت کې به ملاویږي چې کله زه وغواړم او هغه مقدار کې به معلومیږي چې څومره زه وغواړم.
الله وی ورکوم به محروم کوم به نه د ایمان او د اسلام او د دین دا نعمت داسې نعمت دی چې یو پوټي مونږ تاسو د دې لپاره خواري محنت او کوشش نه دی کړی بغیر د خواري او د محنت نه الله جل مجلوه په خپل فضل سره په مفتو کې مونږ تاسو د نعمت را کړی دی ټول وایي الحمدلله قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ فاستقم دا کم دین میں چتا تا درک نو پا دی دین بانی استقامت اختیار کا پا دی دین بانی استقامت اختیار کا نو دین او اسلام او شریعت را کړي هم الله دی او پدی باندې بعد استقامت سوال هم الله نه د دین حفاظت به الله کوي مونږ او تاسو کې دا اهلیت نشته ني چې مونږ او تاسو په خپل سر په خپل د الله د دین حفاظت وکړو حدیث کې راځي د صحاح سیتو حدیث دی یو سړی کافری ټول عمر په کفر کې په شرک کې په بت پرستۍ کې په ګندګۍ کې تیر کړی او د خپل کفر په وجه باندې د دوزخ ته دومره ورنږدې شوي چې د او د دوزخ ترمنځ د یو زرا عمره ځای پاتې او په دغه وخت کې د دنه صداسې کار وشي چې الله پاک د هغه کار په وجه د هغه نه خوشحاله شي او یکدم الله د هغه په ژوند کې انقلاب راوړي توبه وباسي او د دې توبې په خپلو سره د څلوېښتو شپېتو اتیاوو کالو ټول کفر الله ورته معاف کړي او بیا د ایمان او د دین په لاره باندې راواړي او آخري انجام د هغه په ایمان باندې مرګ او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله حدیث کی راځي بعضی مسلمان داسې نیکی او دومره تقوادار او پرهیزګار او نیکی چې د خپل تقوا د خپل ورع د خپل احتیاط او د پرهیزګاری په وجه باندې جنت ته دومره ورنږدې شوي چې د او د جنت ترمنځ د یو زرا عمره فاصله پاتې شي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دغه وخت کې د خوري نه چېرته د قبر خبره وځي غټه خبره چې نه وځي ناشکري وکړي او الله جل جلاله په هغه یو خبره دومره ناراضه شي چې په دغه وخت کې نعوذ بالله د دین په ځای باندې د کفر لارې اختیار کړي او د ګمراهۍ په لاره باندې روان شي ټول عمر او زندگی د عبادات او طاعاتو کې تیر کړي او آخري انجام بیا د هغه کفر الله دې زموږ استاد د دین او د ایمانونو حفاظت آمین حدیث کی راځي د قیامت په ورځ باندې به
ډیر امتیان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسي چې د الله د پیغمبر په جون او په زمانه کې به هغه مسلمانانو او د هغې نه پس هم د ډېره مودې پورې مسلمانانو او وروسته به بېدینه شوي د قیامت په ورځ باندې به نبي علیه السلام خپل یو امتي راولي او خپل امتیان به راغونډوي راجمع کوي به جنت ته د داخلېدو دپاره څه خلک به داسې وي چې د نبی علیه السلام به دا خیالي چې دا خو زما امتیان مسلمانان دي او یکدم به الله جل جلاله د هغوی مخونه دوزخ اړخ ته واړوي د الله د پیغمبر او د هغوی ترمنځ به فاصله راولي پرده به راولي نبی علیه السلام به ورته وایي چې زما ربه دا خو مسلمانان دي زما امتیان دي وایي تا ته څه پته ده ستا نه وروسته دوی څه نه دي کړي نو ایمان او دین الله را کړی دی او موږ او تاسو ته به په دین او په اسلام باندې استقامت هم الله را کوي او د الله نه به د استقامت سوال کوو سوال د عربي یو قول دی الاستقامة خير من 1000 کرامة د دین او د اسلام په یو حکم باندې استقامت اختیارول دا د الله د ولی د زرو کرامتونه زیات بهتر او زیات غوره دي او بیا د الله جل جلاله دا دین ترجمه مورده پټ په دوه حصو کې تقسیم دي یو ته اعتقادیات وای او بل ته احکام وای انسان د دوه سيزونو جوړ دی یو زړه چې هغه د پسینه کې پټ پروت دی او یو د اعضاؤنا د اعتقادیات تعلق دا د زړه سره دی او د احکام تعلق دا د انسان د بدن د اعضاء او د اندامونو سره دی دا مؤمن بنده په زړه کې چې کوم ایمان پروت دی د قیامت د ورځې پورې به داسې دی باټري نشي پیدا چې په هغه باټري کې داسې ټیسټ وکړي شي چې د دې مسلمان په زړه کې ایمان شته او که نشته او ایمان پکې څومره دی د دنیا د هر مرض پته لګي هواګانې تری د ګرمۍ حرارت تری د یخنۍ مقدارونه تری ساینس دومره ترقي وکړله د ستورو د سپوږمۍ د رفتار هغه مقدار تری لیکن د مسلمان په زړه کې چې کومه عقیده د ایمان پرته وي دا د دنیا لباټې نشي تللی او نه معلومولی شي او حتی کې تر دې پوری علماء کرام لیکي چې د مسلمان بنده د زړه د ایمان او د عقیدې پته فرشتو ته هم نه لګي بس هر مسلمان د خپل زړه په ایمان او په عقیده باندې په خپل خبر دی ایو د زړه د عقیدې نه الله خبر دی او اعمال د اخکاری پسترګو او بیا مووی چې ایمان عقاید ته ایمان وای او احکام د اسلام وای او عقاید او اسلام دا دواړه چې راجمه کې ایمان او اسلام دیتا دین وای نو یو ایمان دی یو اسلام دی یو دین دی ایمان ایمانیت د عقاید نوم دی اسلام د احکام نوم دی او دین د دې دواړو مجموعه ده
قرآن کې الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام، مقبول دین الله ته هغه د اسلام هغه دین. یا احکام دا په ګڼو شعبو کې تقسیم دي. د احکامو د یوې شعبې نوم دی عبادات، د احکامو د یوې شعبې نوم دی معاملات، د احکامو د یوې شعبې نوم دی معاشرات، د احکامو د یوې شعبې نوم دی مناکحات، د احکامو د یوې شعبې نوم دی اخلاقیات، او د احکامو د یوې شعبې نوم دی عقوبات. دا ټول اسلامي احکامو غټې غټې شعبې دي. یو عبادات دي او دوی معاملات، د دنیا د کاروبار چې څومره جایزې طریقې دي هغه ټولې داخلي دي په معاملاتو کې. په محله کې، د کور په چاردیوارۍ کې، د بازار په ماحول کې، د کلی په ماحول کې، په خپل رشتہ داري او برادرۍ کې به مسلمانان ژوند د یو بل سره څنګه تیروي، دې ته ویل کېږي معاشرات. او د یو مسلمان به حیثیت مسلمان د اخلاق به څنګه وي، د زوی به د پلار سره څنګه اخلاقي، او د پلار به د اولاد سره څنګه، د ورور به د خور سره، د خور به د ورور سره، د استاد د شاګرد سره، او د شاګرد د ورور سره، د سودا د خرڅونکي د اغشتونکي سره، او د اغشتونکي د خرڅونکي سره. د صحاح حیثیته حدیث دی، مخینو امتونو کې یو مسلمان او محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای او مسلمان او کاروباریو، تاجرو، دکاندارو، او په زندګۍ کې چې یو ښه کارم نه وکړي، خو یو خوی پکې و. څه خوی پکې و؟ کان سمحا، نرم مزاجو، نرم خویو، په خلکو باندې مې په وګورای سوداګانې خرڅولې، او د دنیا نوکران چاکران ساتلیو، او هغوی به چې په ګورایانو پسې لاړه، نو د تلو په وخت کې به ده ورته دا ووي چې که یو سړی مالداری وسوالئ او تا د ګورایي نه درکوي، خیر دی هغه له مهلت ورکړه، هفته پسې ورکړه، میاشت پسې ورکړه. او که داسې کسانی چې هغه بېوسه وي نو چې 100 روپۍ ورته کېږي نو خیر دی، ورته وایي چې 500 درله پاتې دي، خو 500 راکړه. نو مسلمانو ایمان د ځان سره اونیو، او د دې یو خوی نه علاوه په دنیا کې بل یو نیک کار هم نه وکړي، او الله جل مجلوه هم د دې یو خوی د برکته دې معاف کړه. وی بخده ځکه الله وی چې ښه تا به زما بندګانو ته معافي کوله، نرمي دې به ورسره کوله، معافي ورکول خو زما صفت دی، او بخنه خو زما صفت دی. نو تا چې زما هغه تنګ دسته بندګان بخل، حق به دې ورته معاف کړه، بس ته ما وبخل. نو دې ته ویل کېږي اخلاق. او مناکحات، د واده چې څومره احکام دي دا ټول به د مناکحاتو کې داخل دي. عقوبات اسلامی څومره سزاګانې دي، د زنا دا سزا ده، د شرابو دا سزا ده، د غلا دا سزا ده، د قتل دا سزا ده، د چا نه لاس پرې کړه د هغې دا سزا ده. دې د حدود او عقوبات وایي. نو دا د اسلام د احکامو شعبې دي. په دغه اسلامي شعبو کې یو اهمترینه شعبه هغه د عباداتو شعبه ده. فرض، واجب، سنت، مستحب
نفل دا تمام عبادات هغه د عباداتو په دې شعبه کې داخل دي دا الله جل جلاله د طرفا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې د ایمان نه بعد د ټول اول په اسلامي احکامو کې چې کوم سیس فرض شوی دی نه هغه عبادت او بیا په عباداتو کې د ټول اولنی عبادت په نبی علیه الصلاۃ والسلام او د هغه امت باندې چې د الله د اړخ نه فرض کړی شوی دی نه هغه د مز عبادت دی او د مز نه علاوه نو چې څومره احکام دي د اسلام او د دین نو الله پاک د جبريل په ذریعه سره دنیا ته را لېږلي دي او مونږ د الله جل جلاله په نظر کې دومره اهم عبادت دی چې دا مونږ الله پاک دنیا ته نه دی را لېږلی بلکې د مونږ لپاره الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان ته راوبللو ځان ته راوغوښتلو نور عبادت د جبريل په ذریعه سره راغلي دي مسکه به د جبريل واسطه ده او موږ الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براه راست ورکړي دي د جبريل هغه واسطه یې مزه لري د معراج په شپه چې کله الله پاک خپل محبوب پیغمبر اوغتلو او جبريل په لار کې پاتې شو نو الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مز حکم وکړ چې دا پټام فرض دی او ستاسو امت باندې فرض او صحاح سته حدیث دی صحاح سته دا ټکی تاسو بیا اورئ سته معنا شپږ سته معنا شپږ او صحاح د عربی لفظ دی د جمع او مفرد دی صحیح نو د علماء په جبه کې صحاح د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو شپږ کتابونه دي هغه ته صحاح وایي یو بخاری شریف بل مسلم شریف بل ترمذی شریف بل ابو داود شریف بل سنن نسائی او بل سنن ابن ماجه څو کتابونه شو بخاری شریف مسلم شریف ترمذی شریف ابو داود شریف نسائی شریف او سنن ابن ماجه دا شپږ کتاب دي دي ته ویل کېږي صحاح او شپږ دي نور ته ویل کېږي صحاح سته هر حدیث په خپل ځای باندې معتبر دي لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې په ټولو کې طاقتور او په ټولو کې د ټول نه زیات په صحت کې اوچت حدیث هغه حدیث دی چې کوم په بخاری شریف او مسلم شریف دواړو کې راغلي امام بخاری په خپل بخاری کې ذکر کړي او امام مسلم په خپل مسلم کې ذکر کړي او بیا دویمه مرتبه کې هغه حدیث دی چې یوازې په بخاری شریف کې وي او په مسلم شریف کې نه او بیا په دریم نمبر کې هغه نه چې په مسلم شریف کې وي او په بخاری شریف کې نه ابي دا څه په سنان ده نو اکثر تاسو د علماونو دا اوري په صحاح سته کې دا حدیث راغلی دی معنا دا بخاری شریف کې راغلی دی او مسلم شریف کې راغلی دی او سنن ترمذی کې راغلی دی نو د صحاح سته حدیث دی
چې د معراج په شپه الله جل مجلوه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته 50 منځونه ورکړ په واپسې کې په آدم علیه السلام هم راتیر شو په ابراهیم علیه السلام هم راتیر شو او شکل موسی علیه السلام ته را رسیده او سلام کلام وشو ناغدي تاسو علماء کرام دي چې د نور انبیاء کرام تاسو نه کولو او چا تاسو کو موسی علیه السلام الله پاک بخپل حکمتونو بخپل بوئیږي خدا هر پیغمبر یو امتیازي شان دی الله ورکړي دي موسی علیه السلام ته چې کوم خصوصي شان الله ورکړي دا هغه دا چې دی کلیم الله کلیم منه خبرې کوونکی دا به د الله سره خبرې کولې نو دا خبرې کول دا د یو خصوصي شانو نو ځکه ټول انبیاء کرام چې پاتې شو او چې د الله د پیغمبر ملاقات د سره وشو نو ده خبرې شروع کړه سید درکړه سید راوړه وی الله پاک مال پزوس مزونه راک نو موسی علیه السلام ورته وی چې دا ګوري زیات او ما خپل امت ازمایلی نه دا ډیر زیات ورشه الله دا سوالو کې چې کمی موسی علیه السلام لاړ نبی علیه السلام الله پاک ورته پینځه مې دل کم بیا راغه بیا ورته سو شو وي 45 وي دام ډیر دي غرض دا چې راتلو چې اخر کې سو باندې شو پینځه باندې شو موسی علیه السلام ورته شي دام سدي دام ګورې زیات نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وشو كده ابروز طالبان بخاري سے كده حديث يشو ما تاسو بزر کاش یو ځل بیا متابعوي نو موسی علیه السلام ورته وی چې څوکا بیا ورشه پینځه دام زیات دی ګوره نشي کولای رښتیا ویډیو کې نه وی څومره خلک پینځه مونږونه کوي ځوانانو ګورې نو ځوانانو ګورې اوټونو کې زیات اوټونو د شي د نوجوان نسل اوټونه دا بوډاګانو نسی زیاتی د عمر شي خلکو نه زیاتی او په جمعاتونو کې ځوان په سترګو نه ښکاري بیا د سهار په مانځ کې بیا د ماسودان په مانځ نو پینځم په لسم ځل د الله پیغمبر لا نوړو ولې لا نوړو چې په پینځم لسم ځل تلې وي خو الله به ورته معاف کړی وي خو مطلب دا و چې دا نور پینځم والا یعنی معنا دا چې زه د الله په دې تحفه باندې نیم خوشاله د دې خدا معنا ده بیا ورته چې نور ماته حیا راځي د الله نه ځکه دا خو د الله هغه تحفه الله ته واپس کول موسی علیه السلام چې نبی علیه السلام ته فرمایل بیا لا شبیل ډیر حکمتونه بګی دي یو خو د موسی علیه السلام زمون سره څومره خېګړه ده زمون سره څومره خېګړه ده او یو د الله د پیغمبر سره خېګړه وکړه د الله د پیغمبر یو معراج په لس معراجونو باندې بدل سبحان الله الله د پیغمبر یو معراج په لس معراجونو باندې بدل او بل د نبی علیه السلام شان چې د الله ور سره څومره مینه ده دنیا د ښکارا شو بیا جی وي دومره مې درته معاف کړ او بیا حد کوي چې 45 مې درته معاف کړ سو باندې شو پینځه وګوره د ثواب نه تا محرومه او نستا امت محرومه کوي منځونه پینځه ثواب درله د 500 درکوم ما يبدل القول لدي الله پاک ته جواب ورکړه ما يبدل القول لدي
ای زما پیغمبر زما فیصله بدلیږي نه دا د دنیا د بادشاهانو فیصلې نه دي ساري او شان فیصله مقام بل شان فیصله نن یو ترمیم او سبب بل ترمیم دا زما فیصله اټله بس ټیک ده کای دي ستا امتیان 15 خو زه به شمارم 50 ثواب ورته 50 ملوي نو کم مسلمان چې په 24 غنټو کې یو موسم دی اونکی نو څومره نقصان یو او بیا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفقت او رأفت وګوره چې همدغه یو مونځ دی او چې کوم مسلمان په جمع سره وکړلو نو اجر د سولې د ویشتو نو د یو مانځه اجر د ویشتو نو څه 15 منځونه را یوځای کا او په ویشتو لکه ورزر ورکا نو د 24 غنټې د 15 منځونه مسمره جوړه نو چې کوم مسلمان یې کوي هغه د څومره خیر راسي څومره شي نه کې هغه څومره نقصان کی یو سړی راغو یا رسول الله مسلمانې ګم خو یو څو شرطونه ملي وایي څه شرطونه دي وایي جهاد ته نشم درې په خیر جهاد مه کوه خو مسلمان شه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانې ګم ایمان راوړم خو زکات نشم ورکولی خیر دی زکات مو ورکو مسلمان شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانی ګما خو منځونه ته نه یم تیار منځونه نشم کولی نبی علیه الصلاة والسلام لا خیر فی دین لیس فیه رکوع فکم دین کی شو رکوع نه یعنی مسبقی نه داسې دین کې هیڅ خیر نشته دی نه اندازه ولګو کنه دا زموږ د بار ګوره عبرت دی زموږ د بار عبرت دی چې د اسلام او د ایمان دعوه لرو او د الله پیغمبر چې موږ پکې نه کنه نو په داسې دین کې دی په داسې اسلام کې د خیر نشته دی خیر الله پاک نه موږ سره تړلې په عباداتو کې اولنی عبادت هغه مونځ دی نبی علیه الصلاة والسلام راغه د مونځ اهمیت ته ګوره کنه په سبا الله جل مجلوه جبريل علیه الصلاة والسلام راولي ګلو او په مسجد حرام کې مطاف کې کعبی دروازې ته مخامخ جبريل علیه السلام مخکشه او د الله پیغمبر ورپسې ورسلو شو او د مانځه جمع ورکړه تکه مانځه جمع ورکړه اول جبريل علیه السلام نبی علیه السلام د په دنیا کې د کم مانځه جمع چې ورکړې ده هغه د ماسپخین مونځ دی زګه د ماسپخین دی مونځ اولنی مونځ وای بعضی روایتو کې راځي نبی علیه السلام جبريل علیه السلام پس مکه پوند واله او دا وی د پوند سره د اغزینه چینه دا روانه شو جبريل کې ناسته او د شیوک نبی علیه السلام ورته قتل او بیا ورته ته هم دغسي او د شوکه علی رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفہ بادشاہ دی او په هغه زمانہ کې په ټول دنیا کې د مسلمانانو دا یو حکومتو یو ورځ د سحر موزو کا او بیا لاري محلي خلکو ته وي اوبر وړي یا امیر المؤمنین په اوبو باندې سکے او داس به کومه او داس ولي کې وي او داس ته حاجت نشته او داس بشتا خو دې لراغلی ما
چې تاسو ته زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوداسه طریقه او خایم د الله د پیغمبر د اوداسه طریقه څنګه ده. نو د دې معلومیږي چې د مسلمان په اسلام کې د موز او د اوداسه څومره لوی اهمیت دی چې خلیفہ وخت په خپل ځي او محلي ته ځي علاقې ته ځي خلکو ته ځي او بیا عملی طریقې سره هغه ته د الله د پیغمبر د اوداسه طریقه ښيي. شپېتو کالو ته ورسو اتیاو کالو ته ورسو او قسم دی خفګیږو بنه د اوداسه طریقه مو نیز د کړي زهره مې درته شنه شو خبره مو شو کنه چې ګوره درې قسمه استنجا ده. څو قسمه؟ درې. په ټولو کې افضل طریقه د استنجا ده نه چې اول لوټه یا کاغذ استعمال کې او بیا ورپسې اوبه، دا ټولو کې اولاده. او دویمه طریقه ده چې صرف اوبه استعمال کې، او دریمه طریقه ده چې صرف لوټه استعمال کې او موجوده زمانہ کې پیپر دی. بس دا پیپر دی استعمال که په غټه استنجا کې او که په وړه استنجا کې او بیا رالی شاراندام دیو کو بالکل دی موضوع شو هیڅ فرق پکې نه راغلی. او د دې ګوند راواله د دې نامه پوري دا بدن د مسلمان څه دی؟ عورت دی. او عورت ښکاره کول څه دي جی؟ حرام دي. ځان ځکه به نه ښکاره کړي، ځان ځکه به نه ښکاره کړي. حدیث کې راځي ان الله ستیر، الله پاک ډیر پرده خوښونکی او حیاناک دی. نو چې په کمره کې ایکي واسې ناست دی هیڅوک هم در سره نشته دی نو هم به بې ضرور د عورت نه ښکاره کړي، د الله نه به حیا کړي، الله نه به حیا کړي. او بیا عورت ښکاره کول د خلکو په مخ کې او بیا په جومات کې د ښه به بهر اودس وڅښي. اول خو مې درته دا وایي چې ګوره ورکوټې اودس دې چې مات که نو بیا شاته د وینځلو ضرورت د سره شته دی نه. اولا کمیس به وي، تنګ پردوک به وي، دا به شکي به وي، ټول پتونونه به یې ښکاري، ټول کوناټي به یې ښکاري، خلک به ورته ولاړي، په جومات کې به عورت ښکاره کوي. نو دا اودس دی. ځکه خو علي رضی الله عنه خلکو ته ویې کړه چې د الله د پیغمبر د اوداسه طریقه درته وه، ښه بمبه به کولو کو بهیږي به دا د وقف اوبه دي. او کمې اوبه دي چې په پیسو واغشتې، په پیسو خپلې پیسې دې پرې ورکړې او کور ته دې راوړلې او اودس دې بې کولو، نو په دغه اوبو کې به هم د اوداسه په وخت کې اسراف نه کړي. اسراف کې مکروه تحریمي نه. او د جومات او د مدرسې په اوبو کې اسراف حرام دی. بمبه به کولوي او دې به لګي غاښونه به تېره کوي. نو مسواک مستحب دی او هلته کې اوبه ضایع کول حرام دي. په حرامو کې مبتلا دی. دا اودس او بیا به داسې اوداسه چې مونځ کې هغه به مونځ. سعد رضی الله تعالی عنه ناست و اودس یې کولو او اوبه یې زیاتې تویولې. نبی علیه الصلاة والسلام ورباندې راغله ما هذا الصرف یا سعد، دا څنګه اسراف کې لګي؟ ناغو یار افی الوضوء اسراف یا رسول الله، زه خو څه ګناه نه کوم، زه خو عبادت کوم اودس کوم مونځ به کوم، په اوداسه کې مې اسراف نه. قال نعم وان كنت على نهر جار، وای کدا جاری نهر په غاړه ناست کنه نو هم به د اوداسه په کولو کې اسراف نه کوي. بس دومره اوبه به استعمالي چې ستا حاجت به پوره کېږي. او که خیال هم کړي کنه د الله جل جلاله په مادي نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت هغه څه دي؟ اوبه دي. او د ټولو نه لوی اسراف موږ تاسو به څه کې اوبو کې.
الله جل جلاله دې پر خبر باندې ماته او تاسو ټول ته د عمل توفیق را نصیب کړي او الله پاک دې زموږ استاد د دین حفاظت مو کړي او الله دې موږ تاسو ټول ته په دین باندې د ژوند د اخري سلګو پورې استقامت نصیب کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم